انجینر صاحب خاص دا غالبا دا ځای به یا په 2 کیلومتره کې او په 3 کیلومتره کې دا زمونږ حال دی. دا زنانه سیند که دا مېلمانه سیند که دا ځای نه راغلي که نه نو هغه مقصد دا دی چې سوات او پېښور او مردان دا طرفونه مخکې کړي دي. دا وایي زما ګاونډیان دي خیر دی دوی که خرابېږي او که تندر پې لګي چل نشي وایي خو خیر دی نور خلک خفه نه شي نور سیاست زما خراب نه شي. په دې روډ باندې چې 2 کیلومتره مخکې لاړ شي د انجینر صاحب ابایي کور دی د ځای نه هغه او دا د هغه ابایي حلقه ده. تقریبا 25 کالو داسې هغه د دې ځای نه منتخب کېږي او دا څه خلک چې دا ټول هغه له وټ ورکوي. هغه ملګري دي دا خټې چې تاسو وینئ که نه دا د هغه دپاره د شرم مقام دی او په کار دا دی چې هغه په دې خټو وشرمېږي چې هغه وایي چې زه به د صحابۍ نه پیرس جوړ کړم او خپل ځای کې دا عزیزداران خلک نو په کار دا ده چې چارواکو له په دې باندې څه نه څه دغه وکړي. لاسنیوې او زنانو سره ماشومانو سره مو هغه هم څومره تکلیف شو په دې خټو دغه شرم پکار دی حکومت ته یا خبره بل چا دی سر شي موږ پاکستاني وروره د ملک سعودین کې د ملک پیدا شي او دا هغه د ډېر شو کارونه نکني وټه زمونږ دغه څنګه چې موږ سره مرګیو موږ نیکونو سره مرګیو پلرونه موږ سره مرګیو تاریخي خبره ده ولی افسوس دا دی زموږ دې خبرې دا په لمزه چې دا سړي راکړي بله لار خو سېږي که نه بله لار